السلام علیکم guys نو د دې چې نن د فزکس یو برانچ یعنی د کاینمټکس په یو ټاپک باندې بحث وکړو ورته ویل کېږي یعنی یونیفارم سپیډ مطلب یونیفارم سپیډ چې کوم ده هغه څه ته ویل کېږي یو ساده سپیډ دی صحیح په کومه تیر ویډیو کې درته کړی نو نن موږ تاسو چې یونیفارم سپیډ څه ته ویل کېږي اوس ګوره زه د عام ژوند یو اگزامپل درکړم د موږ په ډیلي لایف کې یو مثال درکړم فرض کړئ ته په چکر روانه پکنیک ته روانه یو ګاډي ته کش کړی دی صحیح یا د موټر سایکل دی کار شی دی صحیح مطلب یو د ډرایوینګ یو شی تا کش کړی دی صحیح د پکنیک لپاره فرض کړئ ته په یو منټ چې ده ته 40 میټر فاصله وایي په یو میټر کې څه یعنی په یو منټ کې سوري په یو منټ چې ته 40 میټر فاصله وایي صحیح دی دا چې د وخت چې کومه ده یو وقفه ده بیا چې د وخت چې کومه ده بله وقفه ده یعنی روان چې کوم منټ دی په دې کې ته بیا 40 میټر وایي بیا چې کوم بل روان منټ دی په دې کې بیا ته 40 میټر وایي نو څه کوي یعنی سیم فاصله طی کوي د وخت هره وقفه کې په هره مطلب انټروال کې نه ده د سیم فاصله طی کوي مطلب یو شی فاصله طی کوي 40 میټر نو دې سپیډ ته موږ وایو یونیفارم سپیډ صحیح یونیفارم سپیډ نو که داسې د دې ډیفینیشن سي نو هغه ډیفینیشن موږ یو څه داسې کوو ګوره if a body covers distances within equal intervals of time then the body is said to be moving with uniform speed مطلب کله چې یو جسم هغه چیرې مطلب د وخت په equal intervals مطلب په یو منټ کې د سیم فاصله طی کوله مطلب په یو منټ کې 40 میټر فاصله طی کړه بیا هغه بعد بل منټ کې 40 میټر فاصله طی کړه نو دې سپیډ ته موږ یونیفارم سپیډ وایو صحیح نو دا شی دی یعنی ماته د ډیلی لایف یو اگزامپل دی راځئ چې اوس یو پریکټیکل وګورو نو ګایز د نالج انهانسېدو لپاره چې دا یو دا پریکټیکل لس وګورو صحیح دی د یونیفارم سپیډ لپاره صحیح مثال کے طور پر اوس ګوره دا رکشه ده صحیح فرض کړئ دا دونې فاصله ده صحیح دونې فاصله دا فاصله چې دا یو نیم میټر هم تقریبا نیم میټر ده صحیح اوس ګوره دا رکشه چې دا که په یوه سکرین کې دا نیم میټر فاصله طی کوي دا په یوه سکند کې صحیح چې په یوه سکند کې که دی نیم میټر فاصله طی کوي بیا په بل سکند چې ده دی بیا نیم میټر فاصله طی کوي صحیح بیا په بل سکند کې بیا نیمه تېره کوي دارنګه د مطلب کوم چې سپیډ هغه روان مطلب د وخت په ایکول انټروال کې دا د سیم فاصله طی کوي نو د سپیډ ته چې موږ وایو چې یعنی یونیفارم سپیډ صحیح دې سره چې خالي دا مطلب ډایرکشن نشته صحیح ډایرکشن مثال کے طور پر وګورئ دا رکشه ده په یوه سکند کې د نیم میټر فاصله طی کړه بیرته په بل سکند کې د خالي دونې فاصله وایي مطلب تر نیم هم کم وایي دې ته موږ یونیفارم سپیډ نه وایو ولې د وخت په ایکول انټروال کې دا د سیم میټر فاصله نه طی کوي صحیح نو دې ته چې دا موږ یونیفارم سپیډ نه وایو صحیح دا چې یو پریکټیکل اگزامپل دی صحیح نو ګایز امید کوم چې دا ویډیو سے به استفاده حاصل ان شاء الله ملاقات وکړو کې نو الله حافظ